یا د خزو خبره ده یو خزه تچاوي چې تبم واده شي هغه به خورې واده بشمه خو پلار مې ډېر کنجوس دی څنګه چې په پیسو مې چرته بوډاله ورلی ابا د پلاران او داتیا کالو بوډا تم تاسو په وطن کې کوي سورله سکالو جنې کوي کنه اتیا کالو ها اتیا کالو بوډا تا د سورله سپینځل سکالو جنې ورکی په پیسو دا بیل کفر دی نو هغه وی چې اسنه چې چرته بوډاله مې ورنکیو دعا کوم چې خدای امزول میړه راکی چې نستی راشي په خندا به تیر د مینې کور چې وی کاږي کې ډېر تکلیف امراشي نو هغه تکلیف په خندا تیریږي ٹھیک شو او چې د مینې کور نه کراهت وین په کار وخت مړې شوی دا څه ده کنه دا کم کور چې د مینې نه خزه دي تروشه وا زوی دي تروشو رور دي تروشو ته تروشوي ار سډيري غرب هغه د نعمتونو ډک کور در باندې دوزخ او چې د مینې کوري هیڅ نه جنتی در باندې ٹھیک شو نو د سړی توپ جون الله دې ملک ته نه دی نصیب کړي بیګامي یوځای کې وی مالک زمونږ د دې ملک په دې حکمرانانو کې یو حکمرانم چرتا خسته وي خزوان خسته ځوان وي نو که په دې ملک قاتسالی راغلی ویم چې مونږ ورتاسې کته اړه به خوشاله دا سیده کړه چرته ګورو په خریټو پریټو اوړېدلی یعنی تاسو په ایمان وایي چې په ټول پاکستان کې د معمولی وزیر نه ونی ستر صدر صاحب پورې چرته خسته سړی شته اگر چې رګمالونه غریبانو ډیر مګلی شونډې مونډیم سری کړي او خسته نه اسې خریټي خریټي بکیږي الا چې شیروانی مچولی کنه جی دغه ټیپرو باندې اوړېدلی نه حکمران خدای خسته را کړی دی او نه ژوند خدای خسته را کړی بیا مې د دې دا جواب وکړو چې یوسف علیه السلام چې د جیل نه راووتو نو بادشاہ ورته وی چې زه تا وزیر اعظم لګوم هغه ورته وی چې نه ما وزیر اعظم ما لګوا ما په خپل سلطنت کې د خوراک وزیر جوړ کا وزیر خوراک هغه وی ما خوب لیدلې دی چې ستا په دې ملک قاتسالی را روانه ده نو چې قحط راشي نو زبا په دې خپل جمال باندې وافتو افتو خلق ماړه ساتي د یوسف علی السلام حسن داسې و چې داغه په مخ باندې نقاب پروت و داغه مخ ته چاکته نشو ټوله دنیا کې 100 درجه حسن ده سلور نیم شله درجه یوازې د یوسف علی السلام 100 درجو کې سلور نیم شله درجه یوازې د یوسف علی السلام 9 درجه د بیبي حوا او یو درجه بیا ټولي دنیا ته تخفیف شوی نو د یوسف علی السلام حسن داسې و چې هغه ته چاکته بنشي نو ما وزیر خوراک جوړ کا وزیر خوراک په بل قحط راغی چې قحط راغی نو غنم نشتا جوار نشتا وړ نشتا لوی قاتسالی قحط راغی چې قحط راغی
یوسف علیہ السلام چې خلق بلوګي تنگ کده به مخ نه نقاب اوچت چې اوچت دی کو ټول خلق به بیهوش هغه حسن او جمال ته کتل اتا لس ورځې به سرنګون ګرځېده په هغه حسن او جمال چې دا مزه یو ځلې بیا وکړي شپږ میاشتې خلق ماړه په خپل حسن ساتلی خبره پوه